یو بادشاو د حکمت باندې تاسو پوهیو یو بادشاو هغه خوب ولید یو تعبیر والا راولی چې ماله د خوب تعبیر وباسي نو معبر یې راوسي د خوبونو تعبیر وباسي ډېر ماهر تعبیر والا و وی بادشاه سلامت تاسین خوب لیدی نو ما داسې خوب ولید چې زما نه ټول غاښونه خوب وینم چې ما نه غاښونه ټول په ځمکه پرېوتل د خولې نه مې غاښونه لاندې په ځمکه پرېوتل هغه وی ښه دا خوب دی وی یو وی ستا بچي ستا ښځه ستا نوسي ستا اولاد به ستا مخکې مري هلکه سخت تعبیر دی که نه دی ښځه به دې مخکې مري بچي به دې مخکې مري اولاد به دې مخکې مري نوسي به دې مخکې مري خو چې دی ورته وی بادشاهان خو ظالمانه مې سترګې وپړسېدې جلا ته وی په توره تې را سر وده د خدای بیخ وباسه په لوی غم کې واچولم په لوی ټینشن او پریشانه کې واچولم هغه ژوند به څه ژوند دی چې زما مخکې زما بچې مري زما نوسې مري زما ښځه مري زه یا تیل توقه پاتې کېږم خپلو وزیرانو سره ووتې را سر ډزې ورکه سر یې د قلم وی بل راولی چې تعبیر وباسي تعبیر خو همدغه ټیک و چې بل یې راوسته وی وایه داسې خوب مې لیدلی چې ما نه ټول غاښونه په ځمکه پرېوتل د دې څه تعبیر دی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم دغه میاشت ذی الحجې په مناسبت د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق د بیت الله شریف د تعمیر خبره مې درته شروع کړې وه ما وی چې یولس ځله د بیت الله تعمیر شوی دی او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هغه لس کرته تعمیر شمیرلی دی او د هغې یو شعر مې هم درته ویلی و بنا بیت رب العرش عشر فخذهم ملائکة الله الكرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنا كذا بناه حجاج وهذا متمم دا سیوطی رحمت الله علیه جلال الدین سیوطیم ذکر کړی دی او یو کتاب دی د مکې مکرمې په حالاتو علامه زارقي زارقي لیکلی دی اخبار مکه ای کې مشته نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو
اسماعیل علیہ السلام ملګری و او د 5 غرونو نه ولا کاڼي راوړل او حجر اسود چې کوم آدم علیہ السلام د جنت نه ځان سره 10 څیزونه راوړي یو پکې حجر اسود هغه ولا په مشرقي ګوټ کې کېښود د ځمکې نه تقریبا 4 فوټه 100 انچه د پاسه اوچت بیا د طواف وکړو مفسرینو لیکلي او طواف چې کو د بیت الله جوړولو سره هم دا دعا کړې ده او بیا طواف کې هم کړې ده چې الله دا عبادت قبول کا او بیا عموما خلق اولاد د پاره دعا کوي چې خدای مالا بچی راکې خو نیکان بچی تاسو هم چې سوال د اولاد کوئ دا سموه چې خدای مالا زامن راکې خدای وې صالحان زامن راکې نیکان بچی راکې دا الله او د رسول تابعدار او صحتمن بچی راکې چې کوم بچی دیندار او صالح ای نو استاد پاره د دنیا هم فایده ده او د آخرت هم فایده ده او چې کوم بچی صالح نی نیک نی بدعملی جوارگر لوپر ډاکو غل نو استاد پاره د دنیا هم تاوان دی او آخرت خود تباہ او برباد دی نو ابراهیم علیه السلام مخکم ویلو چې الله مال اولاد راکې او دلته کې مو ربنا وبعث فیهم رسولا منهم دی هم دی اولاد نه یادي د خپل بچي یو پیغمبر ګوره پیغمبر هغه پیغمبر به 4 کار کوي داسې بچی غواړي چې پیغمبر می رب هب لی من الصالحین مخکې بذات بچی غوښتل اوس قوم کې نوسې غواړي ځکه حضور پاک په خپله فرمایي چې د خپل نیکه ابراهیم دعایم اجه کما غوښتې واضح یو پیغمبر بچی مرا کې هو چې پیغمبري ور عبادت چې وکړي عبادت نه بس دعا کاو عبادت دوران کې هم دعا ثابت ده خو د عبادت په دوران کې هغه دعا ده چې کم استغراقی عبادتي لکه منځ نو هغه دعا ده چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده اهدنا الصراط المستقیم د عبادت دوران کې ده د مانځه په اخر کې وی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه د دواړو سجدو مینس کې وی رب اغفر لي وارحمني واجبرني بهر کیف رسول پیغمبر غواړي خو بچی غواړي نو سه خو پیغمبر دونو خیال ابراهیم علیه السلام او بیا هغه پیغمبر له چې 4 کار وکړي داسې پیغمبر یتلو علیهم آیاتک چې ستا قرآن لولي ورته ستا آیتونه لولي ماشاءالله دې کې دا م اشاره شوه چې د پیغمبر له به یو کتاب هم ورکړي صاحب کتاب به م ورکړي هغه کتاب به لولي ما د ډیوټي شوی اول نمبر نو چې اوس هم یو سړی د قرآن شریف تلاوت کې یو قرآن لولي ځان سره لولي یا بل سره لولي اگر چې دې کې اتلو علیهم آیاتک دوی ته به قرآن لولي نو قرآن لوستل هم عبادت دی خو چې بل چاته قرآن ښه او بل چاته د قرآن تلاوت کې او بل څوک په پیه نو دا بیا د رسول الله مبارک مشن دی دغه طریقه ده یتلو علیهم آیات ویعلمهم الکتاب والحکمت او بل مشن سره چې داسې پیغمبري چې خلق بیا په کتاب پوهیږي هم لولي مخو پوهیږي هم پې چې د آیات دا مقصد دی نو چې څوک د قرآن علم بل ته ښیي تفسیر ښیي دا هم د رسول الله مبارک په نقش قدم روان دی دا هم د هغه په مشن دی حکمت به ورته ښیي حکمت خو ډېر اوږده خبره ده هغه خو دې وخت کې درته نشم ویلی حکمت به زه تاسو ته څه ووایم د یو داسې طریقې سره خبره کول په یو داسې انداز باندې خبره کول چې هغه په عرف کې او په عامو حالاتو کې هم څوک پې بده ونه ګڼي نورې علماو بیانونه کړي دي زه به یو مثال دله درکړم یو بادشاه
د حکمت باندې تاسو پوهیو یو بادشاه و هغه خوب ولید یو تعبیر والا راولی چې ماله د خوب تعبیر وباسي نو معبر یې راوسي د خوبونو تعبیر وباسي ډېر ماهر تعبیر والا و وی بادشاه سلامت تاسین خوب لیدی نو ما داسې خوب ولید چې زما نه ټول غاښونه خوب وینم چې ما نه غاښونه ټول په ځمکه پرېوتل د خولې نه مې غاښونه لاندې په ځمکه پرېوتل هغه وی ښه دا خوب دی یو وی ستا بچي ستا ښځه ستا نوسي ستا اولاد به ستا مخکې مري هلکه سخت تعبیر دی که نه دی ښځه به دې مخکې مري بچي به دې مخکې مري اولاد به دې مخکې مري نوسي به دې مخکې مري خو چې دی ورته وی بادشاهان خو ظالمانه مې سترګې وپړسېدې جلا ته وی په توره تې را سر وده د خدای بیخ وباسه په لوی غم کې واچولم په لوی ټینشن او پریشانۍ کې واچولم هغه ژوند به څه ژوند دی چې زما مخکې زما بچې مري زما نوسې مري زما ښځه مري زه یا تیل توقه پاتې کېږم خپلو وزیرانو سره ووتې را سر ډزې ورکه سر یې قلم کړ وی بل راولی چې تعبیر وباسي تعبیر خو همدغه ټیک و چې بل یې راوسته وی وایه داسې خوب مې لیدلي چې ما نه ټول غاښونه په ځمکه پرېوتل د دې څه تعبیر دی وی صاحب تعالی به خدای په ټول خاندان کې ډېر اوږد ژوند درکوي که خیر انشاءالله مبارک شه تعالی به خدای ډېر اوږد ژوند درکوي ډېر اوږد عمر به دي که خیر د ټول خاندان کې به ستا عمر زیاتي وی دې ته تعبیر والا وایي خبره همغه چې ستا عمر زیات شو د ښځې نه خو ښځه د مخکې به مري که نه چې ستا عمر د بچو نه زیات شو بچي به دې مخکې مري که نه چې ستا عمر د ټول خاندان د نوسو نه زیات خو نوسي به دې مخکې مري یعنې خبره هغه ده خو تعبیر مزیدار شو د خبرې انداز مزیدار شو خبره په داسې انداز وکړله په داسې انداز چې هغه یې پې مطمئن که خبره همغه وخوا پې خوشحاله شو وی دله ته انعام ورکې انعام دې ته وی تعبیر وایي خبره همغه حکمت ښه شی دی چې چا کې حکمت وي د حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه خلق د خدای لارې ته په حکمت راوبله بعضې علما وایي چې دا موعظه حسنه د حکمت عطفي تفسیر دی ښکلې طریقې سره او څوک وایي چې نه حکمت جدا شی دی موعظه حسنه جدا شی دی دې تفسیر نه دی یو سړي ته وی ارول الله راپاسه که نه مړه چکر در باندې ولګوم لږ راپاسه یو د بهترین ما سره ابزر در سره پاسي څه وکړمه ته خو په سرورو په قلار وله داسې په سر باندې لاس راکاږه په لاسونو وله لاس راکاږه بانګې وي منزله دي که دا اوس حکمت شو ته ما د ویله خفه کېږي ځان له چې کوم شیخ خواخم تعلم خواخم خو په طریقه په قلار او که ته ورته وایې ناست دی مری دې د ژوند راوړي دي که نه مې بې غیرته لمانځه وخته نو بر په تماچه راولي ستا ما سره سري تا مسلې زړې کړې په طریقه بې طریقې نه دې ته حکمت وایي په داسې یو بل مثال به هم درکړم یو بادشاه اعلان وکړو اقبال دې نه پس به یې ښځې له سرو زرو کالي نه اچوي سره زر که کمې ښځې د سرو زرو کالي واچول ښه به ني اردیننس اډر ښځې سره کم ځای پرېږدي چې بل اوس ګوري اوس ښځې بنګړې اچولې دي نتکۍ متکۍ ګوري لوڼو اچولې دي وزیرانو ښځې چې کوم ګوري وایي ما خو اډر کړی دی اوس د ټولو وزیرانو مشیرانو اسمبلی ممبرانو د ښځې بچي لوڼه انګیندې چې څومره دي خورده خورده ټولو سره زرې کالي چا سره به جګړه کې اوس کم کم به جیل تا چې اوس که خبره سخته خو انقلاب درته جوړېږي بادشاه نه دي کوځئ میټینګ یې راوغوښتوي ما اډر کړی زما خبره ولې نه منلې کېږي صاحب ستا کور کې منلې کېږي مونږ په ښځو ډبې وزیران مزیران خو بیا په ښځو کمزوري مې خفه کېږي ما مونږ په ښځو ډبې مونږ ویلی شو ورته مونږ لور ته ویلی شو چې مه کوه تا کور کې نه دي څه وکړو صاحب دا حکم دی واپس واله د دې څوک عمل نه کوي وی نه دا خو زما بېعزتي ده چې خپل حکم واپس والم نو چې حکم واپس نالې نو عمل پې نه کېږي جنجال جوړ دی مونږ خو نشو ویلی اوس به زه خپله ښځه جیل کې اچوم زما خبره نه مني لور به جیل کې اچوم زما خبره نه مني یا به کور کې جګړه جوړېږي څه به کوم وی زه خو اډر خپل واپس نه الم دا خو زما بېعزتي راغله
یو وزیر صاحب یې ډېر هوښیار وی صاحب زره د یو چل ښیم ته خامخا دا سرو کالي بندول غواړې وی یو نو که ته داسې وی چې کالي ما چوی نه بندېږي حکمت ورته اوس ښیي وی دا اعلان وکړه چې کومه ښځه ښکلي نو اسم ولا الله حسن ورکړی دی خشته مخ خشته ساخت او خشته ډیزاین ولا خدای ورکړی دی د هغې کالو ته ساجد دی هغه دی نه اچوي او چې کومه بدرنګۍ نو خیر دی کا پې ځان ډولې کوي نو کالي دی واچوي ښځه ځان ته بدرنګه چېته وایي هره یو وایي چې د جنت حوره خو زه یم هره یو وایي چې خشته خو وی خشته ښځه به نه چې پابندي شوه او چې کومه بدرنګه دی ډولي نو په کالو ځان ډولي کې هغه دی واچوي بس ټولو کالي پرېښودل ښځه را وایي چې زه بدرنګ یم خو اړه وچاله وکړه چې چا چولي دا بدرنګه ګوره که برابر نه ده که ګوره داسې ده ټولو کالي پرېښودل دې ته حکمت وایي د دین دعوت هم چې چاله ورکې د حکمت مطابق به ورکې دین کې مداهنت په نه کې ګورې د حکمت دا معنا نه ده چې حق مه بیانوه د حکمت دا معنا نه چې حق پټوه دې ته مداهنت فی الدین وي دا بیا ګناه ده حق به نه پټوې حق به بیانې یو سړی عقیده خرابه ده ویلی شي ورته یو سړی عمل خراب دی اخلاق خراب دی خود طریقه یعنی اصل دین کې با اس قسمه گنجائش نه پرېږدی ابه بیانې اصل دین او اصل د شریعت احکام ابه لازما بیانې خو د هغې دپاره چې کومه طریقه تا ته الله پرېښې ده چې طریقه وله ته ګوره نو هغه طریقه کې ورسره داسې چل وکړه چې پښتانه وایي نه سیخ وسوځي او نه کباب بس دی معنا شو دا د حکمت معنا شو مارم مړ شي الله ټایم ماته نه شي نو ابراهیم علیه السلام څونه ښکلې خبره کوي اوس چې کم عالم کم انسان قرآن ښیي دا هم د پیغمبر په مشن دی او چې کم بیا حکمت ښیي نو څوک حکمت نه سنت مخلي ما ووایي تاسو ستاسو د پوهې دپاره اسانه خبره مې وکړه ګورې دې کې مونږ طالبانو ته ډېرې اوږدې خبرې کوو ویزکیهم او داسې پیغمبر الله پیدا که چې د دې خلقو دن باطن صفا کی تزکیه د باطن عقیدې سره هم تزکیه د باطن راځي پټ شی دی او اخلاق علم الاخلاق یا د تصوف کې دا زمونږ نیکان صالحان بزرگان خلقو ته ذکرونه اذکار کوي دې سره هم باطن صفا کېږي زړو سره بالکل رسول الله مبارک فرمایي چې د زړه زنګ کېږي او د زړه صفایي د الله په ذکر کوي څنګه بچی غواړي قرآن به لولي ایتونه به لولي اب خلق به پې پیږي په قرآن حکمت به ښیي او ورسره به د خلکو د دن نه زړه او د باطن د دماغو صفایي به راولي دا کار چې څوک کوي دا د رسول الله مبارک په مشن او په طریقه روان دی بیت الله جوړ شو داسې بیت الله جوړ شو چکر یې ته و طواف یې ته وکړه چې د هغې دوه دروازې وې او دواړه ځمکې سره پیوست وې په یو به خلک ننوتل په بل به وتل چت پې نو داسې بیت الله جوړ چت پې نو د ابراهیم علیه السلام دغه بیت الله چې اسماعیل علیه السلام جوړ کړو قرآن شریف کې الله د دې ذکر کړی دا سموده و د هغې نه پس دا روان شو زمانه تېرېږي خامخا هغه زمانه کې اوس سیمټ هم نو ماربل هم نه وي او دا وادي د یو خوا غر دی بل خوا غر د غرونو منځ کې چې سیلاب راشي په دې به راته نو بیا روان شو نو بیا یو قوم د عمالقه هغوی جوړ کړ د هغې نه پس بیا جرهم قبیله و هغوی جوړ کړ د هغې نه پس بیا بله قبیله و قصی هغې جوړ کړ د هغې نه پس بیا قریشو جوړ کړ او قریشو چې کله جوړو نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نو نبوت نو ملو شوی تاریخ ما د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت په بیان کې تاسو ته ویلې دی درته نه ویل صرف دومره وایم چې هغې کله جوړو نو په حجر اسود جګړه جوړه شوه د یو قوم مشر وی زه به اکدم د بل قوم مشر وی زه به اکدم د بل قوم مشر وی زه به اکدم دومره جګړه جوړه شوه چې یو بل پسې پام سیدل او هغې کې به قسم خوړه نو سخت قسم به یې ده چې وینه به یې راوړه په هغې کې به یې لاس ومنډل د هر قوم مشر وینه راوړه په لوښي کې او لاس یې پکې ومنډه
دې کې به دې ته اشاره و چې ما په وینه کې لاس دا دې ګنده کړی دی وینې به تویم خپلې ما پر دی په دا کار به کوم لوی جنګ جوړ شو اخره کې بعضې مشران هغې ویې ګورې جګړه مه کوئ نه یو ځای एकदम زه وی خسار وختي دي چې جومات ته څوک راغی اختیار به هغه له ورکړي بس فیصله په دې شوه نو څوکیداران یې کېنول نو سار وختي ډومبې جومات ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راس لا پیغمبري نه رمېږي نه د حضور پاک به خلکو ډېر قدر کو خیال به یې ساته ټولو چغې کړې جاء الامین جاء الامین د نبوت نه مخکې به ورته خلکو امین وی امانتګر ډېر خیال به یې خلکو ساته ډېر قدر به یې کو وی هغه امانتګر راغی نو حضور پاک دونه هوښیار و چې ټول مشران یې راغونډ کړل او یو څادر راوړی نو څادر یې راوړه هغه یې په ځمکه خور کو نو په خپلو مبارکو لاسو یې حجر اسود راواخیست او په څادر کې یې کېښود او سردارانو ته وې څادر پلو نه ونیسي اوچت کې د ټولو به پکې حصه وشي نو ټولو ګوټونه او پلو نه ونیول څادر یې اوچت که نو چې اوچت یې که نو رسول الله مبارک هغه حجر اسود په خپلو مبارکو لاسو راواخیسته او په هغه مشرقي ګوټ کې یې کېښود څونه هوښیاره فیصله ده ټول خوشحاله شو قسمونه هم خوړلي دي بس اوچت هم که که زمونږ پکې سراله او دا کار الله د خپلې مبارک پیغمبر نه واخیسته نو حجر اسود د انسان د سر عمره تقریبا یو کاڼ او حدیثو کې راځي چې دا د کان اشد من اللبن د سپیو نه تک سپینو زیات د پیو نه سپینو سودته خطایا بني آدم د بني آدمو ګناهونو تور کړی دی چې سړی ورته مخامخ ودرېږي او استلام ورته کوي نو ځان ته دا ګناه راکاږي لکه مقناطیس یې ځان ته اوسپنه راکاږي تر دې حده پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویره دې حجر اسود به د قیامت په ورځ باندې سترګې نظر به پې کوي د ده بس ژبه خبرې به پې کوي او چې چا د استلام کړی دی په صحیح طریقه په حقه دا د خدای د رضا دپاره د بوتانو په طریقه نه د پیغمبر په نقش قدم د هغه په ښودلې شوې طریقه نو دا حجر اسود به د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې هغه له سفارش او ګوی به کوي او یو حدیث کې راځي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض چې دا حجر اسود په مخ د ځمکه داسې دی په دې ځمکه کې داسې فرض که لکه د خدای لاس چې پروت دی د خدای زمونږ په شان لاسونه نشته دی چې زمونږ په شان پنځه ګوتې وي خو د الله شان سره چې څنګه مناسب وي هغسې به وي خو دا یو تشبیه ورکوي یعنې دا یو مثال ورکوي چې لکه حجر اسود د دې لاس یوړو داسې زړه کې راوه لکه چې ما رب العالمین له لاس یوړو چې دا مې ښکل که لکه چې د پروردګار لاس مبارک مې ښکل کړی وي دې وجې نه زه خلکو ته ویم هلته خلک زور لګوي په حجر اسود په ښکلولو باندې یو بیړه یو ټیلې ښځې د سړو نه مخکې کېږي او سړي د ښځو نه مخکې کېږي دومره زور لګوي چې ګناه پکې د خلکو نه قسم په خدای وشي ځکه چې ټیل کې او بل مسلمان له دیکا ورکې ضرر دی لا ضرر ولا ضرر بل مسلمان ته به ضرر نه رسې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده په ژبه او په لاس به مسلمان ته ضرر نه رسې نو یو خو مسلمان ته ضرر نمبر 1 نمبر 2 ښځې بیا پکې راشي هغه ښځې م زور لګوي ته خپله سوچ وکړه چې په یو ځای باندې ښځې او سړي ګډ وي او یو ځای له ځان رسوي یو بل سره جنګېږي او که نه جنګېږي بلکل د ښځې او سړي وجود داسې جخت یو بل سره جنګېږي جخت یو بل سره داسې جخت قسم دی زه درته نشم ویلی بې ادبي دې معافي حیا راله راځي یو بل سره جخت دا وجودونه جنګېدلي ښځه هم زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم او سړی هم زور لګوي چې حجر اسود ته ځان ورسوم د ښځې نه لوپټال ته پروتي سر ویښتې ببري او چې ګیره شي چغې وباسي بیا ښځې داسې چغې وباسي داسې چغې ځینې وخت چا درته وایي چې اوس راته دې منځ بیا نه ورتلی شي او نه ورتلی شي او چې ښځه خو کمزوری شی هم دی نو چغې وباسي یو ډېر لوی عالم نوم یې د تنالم وفات شوی دی ډېر لوی شیخ الحدیث و ډېر لوی مفسر و ډېر لوی عالم تاسو ټول پېژنئ خو دې نوم د تاسې نه اخلم وفات شوی ما ته وی مولانا دلته راشه کور والا یادول وي د پلانکي مور راته وی چې حجر اسود را باندې ښکل کړ
وی مې چې ګوره ښځو له ښکلولو وی چې نظر راغلی مو زه به دا تا حجر اسود به مې نه ښکل کړی او زم به مجبوره شو داسې چل به کوو خو ما پسې راځه چې سړو سره مو نه لګي او حجر اسود هم پکې ښکل کړي وی دکې مې ډېرې ووالی خوا دې خوا ځان مې ور ورسو او دا مې ځان نه ور مخکې کړه خو ډېر زیات خولې رانو بیدې او حجر اسود ته مې دا سر ولې ونیو پاک هغه داسې د سپینو زرو کاسه کې بند و مګر چې عمالقو یو وخت یې حمله کړې وه نو ټوکلی شوی هم دی ټوکلی دی هغه ځان له یې اوږده قصه ده نو داسې د سپینو زرو یو کاسه غوندې جوړه کړې ده نو هغې کاسه کې دننه دا حجر اسود دی نو سړی چې هغه سپینو زرو کاسه کې دا صفت دی که لاس خولمي نو پې ښویږي نه غاړه ونیسي او سر ور دننه کړي نو سر پکې ګیریږي نه کولو دی په داسې طریقې جوړ کړی چې شونډې هماغه د حجر اسود مبارک هغه کاڼو ته ور رسېږي او په مشکله وی سر مې راواغېست هغې له اوسه په ډېر تکلیف او په کاسه کې مې ور دننه کړ وی بیا چې راوتو چې روځي ځان نه مسله راوتل په ډېر بې تکلیفي هغه د بیت الله ویخله وختو سره زور ورکې روځې به ځان سره پنځه شپږ چې د پسې ولاړ یې غم لرې لاړ شي وی په ډېر تکلیف مې دا ځان راوویسته مې چې د دې ښکل کو سپېش او کار خو ځان مې راوویست چې بلډینګ ته شپې رالو ماسخوتن لمانځه نه پس نو ما خو په حجر اسود ښکل کړی وم مې څنګه خوندې درکه حجر اسود دې ښکل که که نه وی ما کوم دی ښکل که و خدایا په کنځلو شم ستا هغه داسې کړي ما له دې بېخ ویس خولې ور ورسولې سر مې د لونې په کاسه کې مې ور دننه کړ او بیا دې م ښکل نه کړ زه دې برباد کړم او سر مې د لونې ور دننه مې کړ او بیا دې م ښکل نه کړ وی ما ته وی چې زه خو دې پرېښودم بله ښځه دې ونیو او سر دې وله ور دننه کړ دا خو راته چغې والې چې ما زه دې پرېښوم هلته دې بله ونیو او سر دې ور دننه کړ یا خدای پاک دا لوبې م پکې کېږي دا لوبې حجر اسود کې کېږي رښتیا ووایه داسې حجر اسود ښکلول به ثواب لري دا ټیل او ټال او ښځې زنانه کم دی ما خپله یو ځل یو زنانه ته مې اردو والا زنانه وه مخکې ولاړه ما یې ګوره خورې ګناه ده ناروا دي سړو په منځ کې ورتلل مه کوه وی خوا شئ کن آپ ہٹ جائیں یہاں سے گناہ ہے تو آپ ہٹ جائیں او خدای دې سره اوس کې بس میں ټیک د تخته ټیک زه غلطه ویم په ملتزم کې چې کم د حجر اسود او د بیت الله مبارک د دروازې دا حصه ده دې ته ملتزم وایي د دعا د قبلېدو ر دې نه قیمتي دی بل نشته ملتزم هلته کې چې سړی لاړ شي ودرېږي لاسونه اوچت کړي بیت الله شریف ته دروازې ته نو هلته خلک جاړي او دعاګانې کوي بې اختیاره سړي له ژړا ورځي کله دا ښې مخ او کله ګس مخ قسم په خدای ښځې راشي په دا ترخ کې دې راننولي خو یې ښه دی ثواب له راغلی که رسم له راغلی رواج له راغلی د دوو سړو په منځ کې به راشي په دې ترخ کې به دې ځان را ته به یې ګنې سړی دی چې وګورئ به ښه دی اوس بیا په خود به اخوا کېږي چې کوم سړی د خدای نه یریږي د ښځې نه ځان ساتل غواړي بیا د بیت الله په خوا کې نو بس بیا ځای به پرېږدې ګنې که نه پرېږدې نو ښځه دې سره جوخته ولاړه څه به کې زنانه و په دې د زنانه نه خفه کېږي ولې زنانه له خدای جنت ډېر په اسانه ورکوي سړو ته جنت ګټل ګران دی او زنانو ته جنت ګټل ډېر په اسانه دی بس ټیک ده د حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو وی زه طواف کوم خو بیمار یم وی توفي من وراء الناس وانت راکبه وی د خلکو نه شاته طواف وکړه په سورلی وکړه خیر او امهات المؤمنین بیبیانې وه چې کله بیت الله ته دننه ننوتېدې سړو سره یو ځای نه انتظار به وکړو چې سړي به راووتل بیا به ور دننه شي نو حجر اسود زه خلکو ته وایم چې لاول خو شریعت دا دی که چاته ضرر نی ښځو سره ټیل پیل نی نو ښکل کا او که نشي ښکلولی نو د لرې ځای نه لاس والا یو څه ښکل کا که دام ګرانئ نو د لرې ځای نه یو کونټۍ والا یو څه هغه ښکل کا که دام نی د لرې ځای نه لاسونه ورته مخامخ د استعلام شو لکه راوله لکه چې ما په حجر اسود د پاسه یې ښودلي وي نو چې دا څوک وکړي او د الله د رضا لپاره او په دین توحید باندې مشرک نی منافق نی نو قیامت پر ورځ دا حجر اسود به جبی
او سترګې به دې انسان له به ګوی کوي. نو زم چې رسول الله مبارک فرمایي داسې ده لکه د خدای لاس داسې ده ګورې دې ښکل کړو. نو چې د خدای لاس ښکل کړي نو نسوار به پکې بیا چې سګرټ به پې بیا څکې، چیلم به په دې خوله بیا څکې، کنزل به پې بیا کې، بدرت به پې بیا وې، د خلکو مور خور به پې بیا کنځې. بیا د دې خولې لږ احتیاط وکړه، دا خوله پاکه شوه، دا حجر اسود سره جنګېده، د دې خوله لږ احتیاط وکړه، د دې لږ خیال وساته. اسم کنزل سپکه بده دا ګناه ده او دا جرم دی. نو حجر اسود پکې کېښود. طواف هم دغه دی نه شروع کېږي او په دغه دی خلاصېږي. نو چې کله بیت الله یې جوړاو نو قریشو ورسره دا چل وکړو چې دروازې اوچته کړه. اوس د دروازې لاندې درشل دومره اوچته ده چې بنده لاس اوچت کي داسې یو ډیپه ده، په هغه ډیپه چې ودرېږي او بیا هم لاس اوچت کې. زه چې لاس اوچت کړم مثلا نو دا څنګه دغه د لاس دا پنجې ورته رسېږي، دا ګوتې دا ورته رسېږي، دونه لاندې درشل اوچته. نو دی ولې لاندې دروازه اوچته کړه؟ د دې دا خوښ مسلم شریف کې حدیث بخاري شریف کې مشته چې څوک هم خوښ یې به داخله و، چې څوک هم نه خوښ نه به داخله، او چې ځمکې سره پیوسي نو بیا خو نږدې ډېر سړی وردننه کېدی شي. او دروازه یې موله یوه کړه قریشو، او حلال مال ورسره کم و. نو حتویم د بیت الله څه د هغې ته بار کړه، لږ غوندې ځای حتویم هغې ته بار کړه. دا چلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه پس. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه په بیت الله شریف کې د خلافت او د بادشاہ دعوه چې د بادشاہ دعوه وکړه عبدالله ابن زبیر. نو د عایشې صدیقې نه یو حدیث یې اورېدلی و، د حضرت عایشې صدیقې نه معلومات اخیستل. ترور وه، د مور خورې وه د بیبي اسما. وی ترور د بیت الله متعلق درته حضور پاک مبارک څه فرمایلی؟ وی رسول الله مبارک ما ته فرمایلی چې زړه مې غواړي چې بیت الله کې 3 قسمه ترمیمات وکړم، خو یریږم دا قوم نوې د کفر نه راغي مسلمانان شو، یریږم للی سره نشي. وی به چې زمونږ د پلار نیکه دین هم ختم کړه او د پلار نیکه هغه بیت الله هم راله جوړ ورانی. نو په دې یریږم. یعنې 3 ترمیمات مې له غواړي. یو دا ترمیم چې دا اوس پړم او دا دروازه د ځمکې ویښ سره یو ځای کړم. اوس والا پوړی راوړي نو په پوړو ورته ودري بادشاهان او دا چې څوک ورنه په هغې ورنه نو دروازه به ویښ لا یو سم. او دویم دا چې 2 دروازې به کم په یو به خلک وردننه کېږي په بل به وځي چې بیړه نه جوړېږي. او دریم دا چې حتوی مې بار پرېښې دا او پکې را دننه کړم. دا د بیت الله حصه ده. دا 3 ترمیمات مې غواړي. ابراهیم علیه السلام په دغه طریقه جوړ کړ. عبدالله ابن زبیر وی ښه رسول الله مبارک داسې فرمایلی دی وی نو بس خو د مکې باچاو بیت الله وسپړده. او چې څنګه یې وسپړده نو اومقسې که 2 دروازې یې کړې، یو مشرقي طرف ته یو مغربي طرف ته، او دواړه یې ځمکې سره پیوست کړ. حتویم هم پکې را دننه کړ حتویم. او بلې دا ترمیم پکې وکړه چې څه ورته وایي دروازې هم 2 کړې، دروازې ځمکې سره پیوست هم کړې او حتویم را دننه. دا 3 ترمیمات یې وکړه. بیا د عبدالملک ابن مروان زمانه و د یزید نه پس. نو عبدالملک ابن مروان حجاج ابن یوسف راولېږه او په عبدالله ابن زبیر یې حمله وکړه. نو هغې شهید کړ. نو چې شهید یې کړ نو عبدالملک ابن مروان ته حجاج غلطه خبره وکړه. وی ګوره د پیغمبر علیه السلام د زمانې د قریشو هغه بیت الله هم روان کړی دی، څنګه چل وکړم؟ واپس یې په هغه طریقه جوړ کړم. نو عبدالملک ابن مروان ورته وی او بلکل یې جوړ. نو حجاج ابن یوسف هغه بیت الله شریف روان کړ او قریشو چې په کومه طریقه جوړ کړی په هغه طریقه یې کړه. اوس چې څنګه دی بیا ولا دروازه یې وکړه اوچته یې کړه. حتویم امتبار وست. بیا څه موده پس عبدالملک ابن مروان حج ته راغی.
بیت الله وکته نو چا ورته وی چې یو غلطي ده نه شوې ده. عبدالله ابن زبیر چې بیت الله جوړ کړی نو په خپل خواهش یې نه کړی، هغه ته خپلې ترور عایشې صدیقې فرمایلو چې دا د پیغمبر علیه السلام ارمان داسې دی، اپا د ارمان تللی دی. نو د حضور پاک د ارمان مطابق یې جوړ کړی. نو ګوره تا حجاج ابن یوسف ته وی نو واپس دی روان کړ، د جاهلیت خلکو چې څنګه جوړ کړی هغسې دی کړ. نو تاریخ لیکي چې عبدالملک ابن مروان تر مرګه پورې په دې خپله فیصله ستومان وی دا رانه غلطي شوې ده. او بیا د علماو نه تپوس وکړو دی واپس پړمه او چې څنګه د حضور پاک ارمانو په هغه طریقې جوړومه. علماو ورته وی نه بس ګوتې ولا اوس موړه باقي بیت الله مخ پړه. بیا هارون الرشید د عبدالملک ابن مروان چې جوړ کړ هغې نه پس بیا هارون الرشید امام مالک صاحب نه تپوس کړی وی که دې خوښوي دا بیت الله شریف پړم نو د حضور پاک مبارک چې څنګه ارمانو هغسې جوړوم. نو امام مالک صاحب ورته مشوره ورنکړه وی نه د بیت الله نه لوبې مه جوړوئ، یو بادشاه به یې جوړوي یو شان، نو بل بادشاه د هغه نه پس به راضي به وایي چې دغه بادشاه غلط جوړ کړی، نو بل شان جوړوم، نو بل به بل شان، یو به د یو د لاس رواني بل د بل. نو د بیت الله چې کوم عظمت او وقار او روب او دبدبه د خلکو په اړه کې دا به ختمه شي، د لوبو یو تماشه به ترې جوړه شي. نو بیا هغه پرېښود. نو بیا په سن 1630 عیسوي کې 1630 1413 عیسوي کې د ترکو یو بادشاه سلطان مراد هغه بیا بیت الله شریف روان کړ. نو چې څنګه عبدالملک ابن مروان او حجاج جوړ کړی د حضور پاک مبارک په زمانه کې څنګه جوړ شو په هغه طریقې جوړ کړ. خو لږ تجدیدات سختې ولا مضبوطې کړې، ګټې ولا مضبوطې کړې، دروازې ولا مضبوطه کړه، ناوه مبارکې ولا مضبوطه کړه، کار یې پکې وکړه. نو د شاعر د زمانې پورې خو دغه د حجاج ابن یوسف او د عبدالله ابن زبیر والا د شاعر د زمانې نه پس دا بل ځل جوړ شوی. اوس بیت الله شریف د ځمکې نه تقریبا 1400 نه واله 1500 میټرو پورې اوچت دی، د 1400 نه لږ زیات دی او د 1500 میټرو نه کم، او دوه دیوالونه 11 میټره دي څه سنټي میټر د پاسه، او دوه دیوالونه 12 میټره دي څه سنټي میټر د پاسه. او د عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه د زمانې ستن چې هغه کومه ستن لګولې وه هغه اوس هم د مکې مکرمې په میوزیم کې دي، دا چې کوم کې دا نوادرات پراتی په هغې کې پرته عجیبګر هغې کې ما لیدې ده اوس هم پکې ستن پرته، زړې ناوې پکې پرتې دي د بیت الله شریف، زړې دروازې پکې پرتې دي، د غلاف ټوکړې پکې پرتې دي، او د زړې زمانې ګړۍ پکې پرتې دي چې هغې به په کومه طریقه ګړۍ جوړه کړې او منځونه به یې پرې کول. د مقام ابراهیم چې کوم وی خونه او زاړه پکې پراته دي، دا په عجیبګر کې پراته دي. د رابطې اسلامیه دفتر نه لغونې مخکې چې کوم ځای غلاف مبارک جوړېږي هغې سره دیوال په دیوان دا عجیبګر خلک ځي ورنه تماشې خلک کوي. نو دا بیت الله شریف اوس د سعودي حکومت هم پکې ډېر کار کړی دی، دی پکې دننه دویم چت جوړ کړی دی او دننه شین ټیل پکې لګولی او درې ستنې دي پکې، او دننه پکې دروازه کړې ده بره چت ته پې خلک خېږي، او کال په کال والا غلاف بدلوي او وینځي یې د ګلاب او په اوبو باندې او په خوشبویو باندې صفا کوي، او دروازه باندې سره زر لګولی دی، او غلاف مبارک باندې چې کوم لیکل کړي دي بعضې لیکل نو د سرو زرو په تارې لیکل کړي دي، او ناوه مبارک هم د سرو زرو نه جوړه کړې او پشتیانې یې ورته جوړې کړي دي. بهر کې زمارونو دروازې مبارک سره خوا کې یو ځای هغې ته مقام جبریل وایي. اوس هغه ځای کې ټیلونه په پشتۍ لګېدلې دي، دا هغه ځای چې جبریل علیه السلام راکوز شو او حضور پاک مبارک ته د معراج نه پس 10 منځونه کړي، 15 منځونه په ړومبو وختونو کې او 15 منځونه په آخري وختونو کې. دا بیت الله شریف زمونږ د دین مرکز دی رونو، د دین مونږ چې څومره منځونه کوو زمونږ دلته چې ولاړ یو مونږ څه وایو مخ مې د کعبې شریفې په طرف ده، مخ مې د کعبې شریف په لور هر ځای کې چې ولاړ قصدن به د بیت الله نه بل طرف ته سینه نه اړی، او که د بیت الله نه بل طرف ته سینه واړو لمونځ دې فاسد شو ختم شو.
البته یو سړی په سفر کې وي او د نفلو کې بیت الله ته مخ نم کې نفل منځ کوي نو خیر دی هغې کې گنجایش شته حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام مبارک به په سفر کې نفل په سورلی کول او چې کم خوا به مخ او په ساروي به کول نو سجده به یې ښکته کول او رکوع به یې د هغې نه لږه بره وه یعنې رکوع به یې لږه ښکته وه او سجده د هغې نه ښکته او چې کله به د فرضو وخت راغی نو هغې له په ځمکه کوشو نو بیت الله شریف ته به یې مخ کړې نو فرض به بیا په ځمکه کوو نو یو خو دا ده چې زمونږ د ټولو مسلمانانو یو دینی مرکز دی رونو مونږ چې مونځ کوو هغې ته مخکښ بل د حج تعلق دی ورسره حج بل ځای نه کېږي د عمرې تعلق دی ورسره عمره بل ځای نه کېږي د طواف تعلق دی ورسره طواف بل ځای نه کېږي او نور هم پکې ډېرې نښې دي د دعا د قبلېدو ځای دی حجر اسود ته مخامخ چې بنده ودرېږي الله یې دعا قبلوي ملتظم سره چې څوک ودرېږي الله یې دعا قبلوي د ناوې مبارکې لاندې چې څوک ودرېږي حتویم کې دعا د قبلېدو ځای بیت الله سره مخ جنګول او لاس جنګول دا هم په شریعت کې ثابت دی الله پې خوشحالېږي الله ورته مبارک ویلی د برکت دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین برکت خو خیر ته ویل کېږي ډېر لوی خیر دی پکې چې څوک ورته ګوري هغه له ثواب که څوک ته تاویږي هغه له ثواب که څوک ورته مونځ کوي هغه له ثواب داسې بیت الله خدای جوړ کو چې فرق د غریب او د خانې پکې نه دی کړی چې عمره او حج کوې که غریب دی او که خان دی دوه د کفن څادرې باچي دواړه به یو شان تاویږي بغیر د ضرورت نه په سورلی ته نه شي تاویلی چې ضرورت یې نو په سورلی به تاویږي غریبانان هم حجر اسود ښکلی او مالداران یې ښکلی هلته ټول ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و آیات هلته بیا ټول یو شی نه کوئی بند رہا اور نه کوئی بند نواز یو شی به شکر دی د مارونو دا ښکلې قبله چې د فرشتو نه والا ابراهیم علیه السلام پورې ابراهیم علیه السلام د حضور پاک مبارک پورې دا خشته بیت الله او قبله دا هغې دین قبله ده چې مونږ په کوم دین باندې یو الحمدلله د اسلام عزت قسم دی مسلمانی دا د خدای لوی نعمت دی چې مونږ له الله راکړی د مارونو مسلمانی اسلام و ایمان یوازې د دین نوم نه دی ګوره چې مونږ وایو هم مسلمان ہے او هر یو سړی وي میں آپ سے بہتر مسلمان ہوں زستانه ښه مسلمان یم مسلمانی د الله او د رسول په تابعدارۍ کې ده مسلمانی په دې کې نه چې د ځان به ښه وي او د بل به سپکه وي د ځان به ښه وي او بل ته به کنځل کې د بل به سپکه وي دا خطرناک مرض دی نن سبا زمونږ مولیانو کې دا مرض پروت کنځل یو بل ته کوي زمونږ طالبان د نظریې او د فکر اختلاف یو مور کندي او بل د بل مور کندي یو د یو ښځه کندي او د بل په دې فیسبوکونو په دې موبایل باندې تم اواز چې څوک هم اورئ ښکلې اخلاق استعمالوي ګنده اخلاق مه استعمالوي اختلاف د نظریې او د سوچ په خپل ځای دی که په ښه سوچ باندې چې یو بل سره په مسایلو کې اختلاف وي دواړو له به خدای اجر ورکوي نو کنځل او سپکې او مور کنځل موږ مولیان او طالبان خو پکار چې خلکو ته ښه عقل وښایي خلکو ته ښه اخلاق وښایي نو بیا راپورې خلک خاندي هغه په فیسبوک باندې چې کله راځي او په موبایل کې نو خلک خاندي وي دا مولیان دي دا اخلاق دي موږ به ښه اخلاق استعمالو نو بل ته واله وایو چې زه په خپله کنځل کوم بل ته ویلی شم چې کنځل ګناه ده زه په خپله د بل مور کنځم بل ته ویلی شم چې پردی مور مه کنځه رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راولېږه د هغه دنیا ته د راتلو یو دوه مقصده و یو مقصد د رسول الله مبارک دنیا ته د راتلو دا دی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق چې د خلکو ته ښه خوی وښیم ښه خوی د خدای لوی نعمت دی او ښه خوی دا د الله خوښ دی او رب العالمین د ښه خوی د برکت نه
انسان ته دنیا کې هم ډېر لوی خیر ورکوي او په آخرت کې هم ورکوي. نو یو خو د رسول الله مبارک د راتلو مقصد دا دی چې د خلکو ته ښه خوی وښیم. ښه خوی څه شی دی؟ زه هغه د طالبانو خبرې درته په جمعه کې نه کوم، تاسو د پوهې افسانې خبرې درته کوم. ښه خوی دا ته وایي چې بنده م خوشحاله ساته، بنده مه خفه کوه. دلازاري د بنده ماله، بنده سره دوکه مه کوه، ټګي مه کوه. د مسلمان مال ته بړې مه وه، مال ته مه وه، غلا ته مه کوه، ډاکه مه کوه، دې مه خفه کوه. د ښځې ته په بد نظر مه ګوره، د لور ته په بد نظر مه ګوره، د چا مور ته په بد نظر مه ګوره. خپله خور لرې، خپله لور لرې، خپله مور لرې. که ستا لور ته، ستا خور ته، ستا مور ته څوک په بد نظر لګي نو ته پې مرګونه کوې. نو ته ولې د بل خور، د بل لور، د بل مور ته په سپک نظر ګورې یا بدعملي ورسره کوې؟ غلا مه کوه، ښه شی نه دی. که تا نه څوک غلا کوي ته جنګ پې کوې، جګړه کوې، نو ولې بل نه غلا کوې؟ ډاکه مه کوه، که ستا په کور څوک راغی ډاکو نو ته خو هغه وجنې، نو ته د بل ډاکه ولې کوې؟ ظلم مه کوه مسلمان سره. که تا سره مسلمان ظلم وکړي ته څونه خفه کېږي، نو ته ولې بل مسلمان سره ظلم کوې؟ نو مسلمان سره ښه سلوک کول او ښه ښېګړه کول او مسلمان سره زیاتې نه کول، مسلمان نه خفه کول. د مسلمان خاصیت دا دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. د لاس او د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ وي. نو بل مسلمان خفه کې ځان له څه خوښې بل له خوښ کا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هغې پورې ته سوچه مسلمان نشي جوړېدی چې ځان له کوم شی خوښې بل له همغسې خوښ کې، ځان له یو شی خوښې بل له بل شی خوښې، دا سوچه مسلمان نه. نو یو دا ښه خوی شو. او دویم ښه خوی هغه دی چې الله سره م ښه خوی وچلوه، پروردګار مه خفه کوه، مه خفه کوه. الله خو تا سره ډېر احسان کړی دی. الله مونږ مسلمانان پیدا کړو، مونږ انسانان پیدا کړو، مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړو چې دومره ښېګړه مونږ سره الله وکړه. مونږ نه سپي م جوړولی شو، مونږ نه خندیران هم جوړولی شو، مونږ نه مږې هم جوړولی شوې، او زمونږ نه کافر هم جوړولی شو. مونږ یې د کافرو ملک هم پیدا کولی شو، مونږ یې د زناکارې مور نه هم پیدا کولی شو، مونږ یې د بدعملې او بربنډې مور نه هم پیدا کولی شو. مونږ له به ښکلې شکل را کړی، مور به مو بدعمله وه، مور به مو زناکاره وه، د زناکارې پی به م څکل. نه، د سوچه مور نه خدای پیدا کړو، د مسلمانې مور نه خدای پیدا کړو، او د سوچه مسلمانې مور پی مسکل، او د سوچه مور غیږ کې ملتې والې، سوچه مور تربیت وکړه، سوچه پلار تربیت وکړه، مسلمان ملک کې پیدا کړو. رښتیا ووایه دا د الله احسان دی که نه دی؟ نو چې دونه احسانات یې د سره وکړل، بیا ډوډۍ هم دله درکوي، رزق هم دله الله درکوي، بیا نظر او سترګې اندامونه هم دله درکړل، بیا دله نور پیدا کړه، بیا دله هوا پیدا کړه، بیا دله بچي درکړل، ښځې دله درکړې، لاس پوی دله درکړې، روغ صحت او لوی نعمت د ایمان یې دله درکړې، لوی نعمت د ایمان. نو دا الله ولې خفه کړو؟ نو ښه اخلاق بنده سره ده چې بنده مه خفه کوه، خوشحاله ساته. ښه اخلاق الله سره ده چې الله مه خفه کوه، الله خوشحاله ساته. نو رسول الله مبارک دې له راغلی دی، صحابو ته دا چل ښولی دی، دی ښولی دی صحابو ته. او دویم د رسول الله مبارک د راتلو مقصد څه دی؟ انما بعثت معلما، دې له خدای لېږلی یم چې تاسو قرآن د توخیم او په قرآن هم پوه کړم. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف جوړ کو نو یو سوال یې کړی الله نه. لومبی خدا وی اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. چې عبادت وکړي لومبی به دا سوال کوي چې خدای عبادت قبول کړي. چې عبادت قبول شي نو بیا به الله خوشحاله وي، نو ستا سوال به الله بیا پوره کوي. الله تقبل منا، دا لوی عبادت مونږ وکړه، ستا کور مو جوړ کو، خدای دا خو قبول کړه. قبول څه؟ ته پې راضي شه. او د هغې نه پس الله ابراهیم علیه السلام څه وایي؟ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. الله زما په دې اولاد کې، د اسماعیل په دې بچو کې، په دې اولاد کې خدای یو پیغمبر پیدا کړه،
یو پیغمبر پیدا کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا دعاء جدی ابراهیم، زه د خپل نیکه ابراهیم دویم. هغه چې کومه دعا کړې وه چې زما په اولاد کې د اسماعیل په اولاد کې یو پیغمبر پیدا کا عظیمه، رسول الله مبارک فرمای هغه دعا زما په حق کې قبول ده. رسول الله مبارک فرمای رسولا یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دير زور ور ذات الله، دير لوی د حکمت او د علم ذات الله. هغه پیغمبر چې زه ول سوال کوم چې زما په اولاد کې پیدا کا، الله غلی یو کتاب مو ورکا. کتاب څه شی دی؟ قرآن شریف. پیغمبر څوک دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. زه نه ویم رسول الله مبارک وی زه دعای ما په حق کې قبول ده. کتاب مو ورکا قرآن چې دا کتاب لولی دی امت ته. رسول الله مبارک قرآن امت ته ولست، صحابه ته. او بیا څه په کتاب یې پوی کی چې اقیم الصلات څه معنا ده، مونځ پابندۍ سره کوه. څه شی دی مونځ؟ څه وخت به کوم، څو رکعته به کوم. آتو زکات ورکوي. نو پیغمبر به په دې پوهی چې زکات څه ته وایي، څونه به ورکوم، چاله به ورکوم، کم وخت کې به ورکوم، او په کم څونه مال کې به څونه ورکوم. یعلمهم الکتاب والحکمه، او بیا ورته د دین نښې وښیي، د دین آثار ورته وښیي، حکمتونه ورته وښیي، سنت ورته وښیي، نقشې د دین پوله پوی کې مثالونه ورکی، پوی کی منځ بکې کدی ونه کس چل بکېږي، چا سره به قیامت کې پاسې نقشې ورته وښایه، حکمتونه وښایه، د دین نښې او آثار ورته وښایه پروردګاره. او څه دپاره؟ ویزکیهم، نو یو به تعلیم د کتاب ورکوي، او د هغې نه پس به څه کوي؟ یزکیهم، دې ته به داسې چلونه ښیي چې د دې زړه به د ګناه نه پاکي. بیا هلکه پیغمبر رسول الله مبارک شو، کتاب قرآن شو، او څوک یې پې پوه کړل؟ صحابه کرام یې پې پوه کړل. او داسې پوه کړل یزکیهم، داسې صفا او ستره کړل، داسې صفا او ستره چې تر قیامته پورې به د رسول الله مبارک د شاګردانو او د صحابو په شان صفا او ستره مخلوق پیدا نه کې. ذکر خو الله فرمای ولکم فی رسول الله اسوة حسنة، پیغمبر مبارک ستاسو د پر ښکلې نمونه ده. نمونه به پیژنې؟ هله به نمونه دې ونه پیژندله نو ته به څنګه ده؟ هلکه بازار ته چې ټوکړه نمونه وړې، دا نمونه ټوکړه راکه، دا نمونه راکه، نو هغه نمونه به ځان سره ګرځی که به نه ګرځی؟ نو لاول به د پیغمبر مبارک نه ځان خبر کې، نو هله به د هغه په شان ځان جوړی که نه. استا نمونه د نمونه به معلومه که به نه معلومه؟ نو موږ د نمونه نه ده معلومه، موږ ته پته نشته رسول الله مبارک کله پیدا دی، پته نشته. ټول خلق 12 تاریخ 12 وفات 12 ربیع الاول باندې دنیا لګیا ده، د رسول الله مبارک جشن مناوي په دې تاریخ پیدا دی. ټول پاکستان، بار ملکونه، دنیا انخطه ده 12 ربیع الاول 12 علماء تحقیق کړی دی چې 12 نه دی. تا ته دا پته نشته؟ هلکه دې میاشتې ته خلک 12 وفات وایي. څه ورته وایي؟ 12 وفات. په دې 12 د رسول الله مبارک وفات شوی دی. بعض علما دې کې هم تحقیق کوي چې دا 12 د رسول الله مبارک د وفات ورځ ده، دا 12 د رسول الله مبارک د وفات هم نه ده. چې کوم رسول الله مبارک کوم سویلی دی په عرفات کې د جمعې په ورځ، د جمعې ورځ 9 ذوالحجه ده، او د جمعې ورځ د په 9 ذوالحجه رسول الله مبارک تقریر کړی دی. او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ذوالحجه، بیا محرم، بیا سفر، او بیا په ربیع الاول کې د دواړو جهانو سردار مبارک د دنیا نه تللی دی. هغه ورځې علما شمېرلي دي، هغه ورځې د هغه ځای نه شمېرلي دي، او هغه حساب د بخاري او بل حدیث چې خو د طالبانو خبرې دي، تاسو ته هغه نشم کولی. نو بعضې علما د هغې په بنیاد 12 د وفات هم نه یاد.
د ګل پر ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. څه پر ورځ باندې؟ ګل پر ورځ وفات دی. په دې د ټول امت اتفاق دی. نو چې هغه حساب کتاب کوي که نه، که میاشتې د یو کم دېرش شلې، که د دېرش دغه 2 میاشتې لې، که یو د یو کم دېرش او بل د یو د دېرش شلې، د ګل ورځ نه جوړېږي، باره د ګل ورځ نه جوړېږي. نو موږ ته خو اول د خپل پیغمبر د پیدایش او د وفات تاریخ نه دی معلوم، دا پته نشته. ډېرو ملګرو نه به زه تپوس وکړم چې څو کاله په مکه کې تېر کړي دي، پته نشته. څو کاله په مدینه کې تېر کړي دي، پته نشته. مکی صورتونه کم دي، مدنی کم دی، پتہ نشتا. رسول الله مبارک څو بیبیانې وي، پتہ نشتا. نکاح څنګه کړی دا، د شپې مونځ یې څنګه کړی دی، بیبیانو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، بچو سره ژوند څنګه تېر کړی دی، ګاونډي سره ژوند څنګه تېر کړی دی، پتہ نشتا. رضی به قیامت کې الله له به ورځي، الله به د رسول الله مبارک ما تعالی نمونه لېږلې وه، تا ته پته وه نه؟ څنګه دنیا خو ماته معلومه ده که نه؟ هلکه زمیندار پکې شته، دا ورته پته ده چې زه به غنم په کومه ورځ کرم، کومه میاشت به کرم، لو به په کومه میاشت کوم، په کومو ورځو کې به کوم. دکاندار ته هم پته ده، دکاندار هم خبر دی د خپل حساب کتاب نه، دا سودا دې میاشت کې دا بالم او دې کې دا دی، داري 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 داري، او دا لوګان بالم او خرصوم او دا پېښوري دي، پاکستان او دا پنجابي دي، او دا دی او دا دی، دا به روخ کرم او دا به ټنګری کرم. څونه موږ ځان پوه کړی دی. هلته بیت الله ته لاړ شي، حج له لاړ شي، غریب عمرې له لاړ شي، قسم په خدای که څه نه خبره، هېڅ پته ورته نه لګي. یا که یو سړی لګیا دی عمره کوي، طواف کوي، حاجي صاحب ما ته خبره کوله، سوراب احمد حاجي صاحب بابا طواف کوي، ما ته وایي بچې پښتونو وي دا خلک به کله ودرېږي، دا خلک چې طواف کوي دا به کله ودرېږي؟ مې ولې؟ وایي زه خو راغلم پۍ مې ماتې شوې او ګردم، دا خلک خو نه ودرېږي، موږ یې قتل کړو. و بابا جي دا نه ودرېږي، دا خو څه راځي او څه ځي، اووه چکرې وه او خبره دې خلاصه وه. اوس راته په عمره کې یو سړي خبره کوله، یو سړی راله مخې ته راغی، وایي چې جامو کې لګیا او صفا مروه ته روان و. مې څه کې؟ وایي صفا مروه ته ځم که رسا یې کوم منډه وامه. مې بابا جي صفا مروه ته خلک هله منډه و چې احرام کي که نه؟ وی نه زه خو چې کدم طواف وکړم نو صفا مروه واپسې کوم، زه خو یې بېخته مه وویستم. خفه کېږو به نه. د 100,000 روپو کار چې څوک را روانوي، د 100,000 روپو څونه خلکو نه تپوس کې، د 100,000 روپو کیبن جوړی، 100 نه تپوس کې چې د ګنډېرې خرڅ کما، نو که ټماټر خرڅ کما، نو که ګوپیان خرڅ کما، نو که دا کیبن عمرزو کې جوړ کم، که تورنګزو کې جوړ کما، ښه دا دکان جوړوم چې د تیل مالګې جوړ کما، او که د بل شي جوړ کم، د بل د دنیا سره زموږ مینه د 100 نه تپوس کو. حج لزو پته نشته، عمرې لزو پته نشته، هېڅ ته نه یم خبر. خدای شته که هغه غریبانان هلته دی، شته نه دي خبر. ما ته تلیفونونه کېږي چې عمرې له راغلی یم دلته، دا طواف به څنګه کوم، او تا معلومات نه دي کړی، یاره چې نه دي کړی، دا سایې به څنګه کوم، هېڅ پته غریب ته نه لګېږي. دین سره زموږ مینه نشته، خفه کېږم نشته، مینه محبت نشته. عشق د خولې باندې کار نه کېږي، عشق د عمل باندې کار کېږي. مینه د خولې باندې کار نه کېږي، مینه د عمل باندې کار کېږي. که ته په خولې په تصبر روزانه 15,000 وې زه محبت عاشق رسول، د رسول سره محبت عاشق رسول، او ستا مخ د پیغمبر د مخ په شان نه دی. تا ته د پیغمبر مخ ښکلی نه ښکاري، تا ته د رسول الله مبارک چهره ښکلی نه ښکاري، ستا سر د پیغمبر د سر په شان نه دی، ستا اخلاق د رسول الله مبارک د اخلاقو په شان نه دي. تاسو نه تپوس کوم، ما پرېږدې دا سړی په دا مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی؟ دا د پیو مجنون دی، دا د وینې مجنون نه دی. مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نومو، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي،
تکه توره وه. نو مجنون ته چاوي چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی، او پسې لیونی و، د بدي شو، د دې بدي شو، دې نو خوړه دی. لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلق وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دی لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته اراده بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوزمه، او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غمه خلاص شي. پلار په مخه کړ، هغه زمانه کې قرش کمو، بیت الله ته بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه کړ. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا، وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها، یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچی دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شوې، دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچی، غلی دی، هله بچی وایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحاو بچی دې څه وایي، لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها، خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته که، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته که، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکون او پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستی چې دې غمه به خلاصېږي، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایه، یو شعر یې ووایه اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي، اوس پلار ته لروستی دی، دې څه کوي یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کړي، دا رانه خوا نه کړي. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کوم بنده امین وایي په هغه م رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای د باندې رسېدلی. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم، مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم، دې ته مینه بیا وایي. بیا مینه دې ته وایي چې د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي، ښځې سترګې ایستل خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو دا دې څوک ځا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک هم چې رسول الله مبارک پې نه ښکاري. او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بنګونه وي، لړ شام ته وتښتېد. ای بلاله دا څه کې، شام کې څه کې، مدینه دې پرېښوه، رسول الله مبارک کلی دې پرېښو، خلک خو دې پسې ارمانونه کوي، خلک خو دې پسې تمناګانې کوي، دا څه کې؟ آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري. نو شام کې د تښکاري څه چې شام ته ځي؟ وی نه که نه،
نقشې مې پړه پرتې دي، نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصلی ناست و نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل. نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو مې یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال، واه واه ای بلال. نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصلی باندې هغه چهره ما ته ښکاري، هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک؟ نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده، نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا، دا بې وفایي، دا یارانه، دا دوستانه چې زه لاړم تم لاړې بس خو چې ویښ شو وی ما نه رسول الله مبارک ګیله کوي. نو راغی مدینې ته، نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې، او بلال راغی. نن به بیا هغه بانګ ویلې کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي، او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجمدې شي، هغه دور به بیا رایاد شي، هغه سترګې به مو بیا ډکې شي، هغه زړونه به مو بیا ډک شي، هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه. بلال راورسېده، ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي. خوشحاله خوشحالي ده. بانګ وخت شو بلاله هله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی، بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی، بانګ له نه دی راغلی، بانګ به بلال نه وای، نه 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 خامخا به وی. نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل، وای وای نو دا جرګه به څوک چته مني، د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجه نه مې که نه. نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې به کوم ځای کې بانګ وي، نو چې بانګ یې شروع کړه که نه اشهد ان لا اله الا الله ته ورسېد، او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله، او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله، او د رسول الله مبارک دی نوم له ورسېد په ځمکه پرېوت بېهوشه شو. وی وجه نه مې پرېږدی مې نه وایي ځمکه پرېوت بې، باقي نیم بانګې وي باقي ونه ویلی شي. دې ته مینه وایي، دې ته مینه وایي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکې ته ځي، بڑے والی دي، بڑے نه خو لکه پنسي اوچتې دي، د ګیټو د نیمو پنډو کې دي. رشتہ داران راغلل یا عثمان دا څه کې پنسي د نیمو پنډو ته رسولې دي، دا څه کې خلک د پورې خاندي، زمونږ عادت خدا دی چې پنسې لاندې دي، در باندې څه چل شوی دی، ټول ماشومان در پورې خاندي، ښځې خاندي، سړي در پورې خاندي. اوهو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه عزرة رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې قمقلو خلقو د وجې د رسول الله مبارک سنت پرېږدم، دا د پیغمبر د لنګ ځای دی، دقه ځای دې ته مینه وایي. جامه هم د پیغمبر په شان، او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي په ځمکه، نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی په ځمکه وغورځوي اوچته یې کا، او چې کم خاوره لګېدلې دي هغه ته لرې که باقي خولې ته واچوي. چې نوړی په ځمکه پرېوتله اوچته یې کړه، دغه چل یې ورسره وکړه، خاورو ځای ته یې وغورځو باقي خولې ته، بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي، یو بل ته یې سترګې رودې ووایي دا وګوره دومره حیرسناک. هلکه بله راواله که نه نوړی خور نه راواغېشته، دې پې پېښ شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي. اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمقلو له پرېږده، دې ته مینه وایي، دې ته سیرت وایي. دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټې، دې ته سیرت نه وایي. ها
د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدا وی چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم وایم الحمدلله چې ما له خدای راته ښکلی پیغمبر او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی دی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان دی جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټې بیا مونځ هم نه کوم بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ نه یم خبر دی ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مولده لاسې مولده لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم خو دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلي کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې تا ولې په سورلی نه ګرځې رسول الله مبارک ګرځي دی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځې وی په خپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مې نه وي نه شو دغه نم نشم کولی تاسو ته به څه وویل خو جلکې درته وایم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړو بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش پر ورځ خیرات وکړو بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد هو که نه یو 2% هو که کنه چې کم فرض دي خامخا به کې چې کم واجبات دي خامخا به کې زما خو انګریز خوښ دی زما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه دا خشته ده زما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري زما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړه شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون ورته وایي که ظفر لاله للون ګیره کې للون دا اوس څه کوې اوس چا په ګیره کې دلته خریلی ده او داسې کړی ده او دلته یې پکې پنجغاښې راښکلی دی دلته یې پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده دا باقي خریلی ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل ورځ یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه د تسپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مه کوه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده مزېداره یې پرېږده ښایسته پرېږده چې څنګه کوه او که نه یې پرېږدې ویې خرایه وایې زه ګناه کوم ګناهګار خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه ملنډې ولې کې نو مجنون هلته کېناسته نو لیلا ته چا وي هغه پاګل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دلته ناست وی دی څه خوري څه خوري پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټې شته او نه څه زمینداره شته نو یو ویندلی یو جام پی ورکړی دا دی نیک بخله یو څه چې دا خو اوس جام پیسې به مجنون له ورسېدل چې پی ورسېدل مجنون ته هغه وینځوئ دا پی اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و دا پی اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی دا لیلا را کړي
پی وسکل تاریخ کې خو دقه راځي چې خوشحاله شو پی وسکل هسې زه په دې زړه کې وایم په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب بسونه په هغه روز ورته چورلکونه والي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی هغې په لاس د چیلی نه اوتې دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلي چې پی به یې تېرېدل څنګه پی وسکل ساله لیلا بل جام ورکه او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیوه او ورخ پرېوت او چې دې پی وړل دی وینځې سارله نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی وی څه کې وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم ډوړ جوړی نشته بس هغې وی ډېره ښه ده دلی پی ورکړ اخوار پاتې شو اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چې یاره دا ورکه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چاله تللی دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې گپ شپ لګوي نو وینځې ته وي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي نو چې دله ورغې او چې چا پیس کړي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړی وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما پی راوړه وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وږې ما وی نن وینه غواړي وینه او ته څه وایي وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم که پی د سره یي خو راکړه که نه وینه هغه نه غواړي نو هغه له چې ورغې هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي دي ظالم ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغنیول چې خو دوالی دی نه هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاستي لا چې څنګه ورغې ورته ویل لیلا پی وینه غواړي یو ورځ غریب کړي هله وی راکړه نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي که د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنونان رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل چې بار راووتل یو باندېسې راغی باندېسې نبی علیه السلام ته وایي چې الله رسوله زما قوم ما مسلمان که او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي دا خلق په دنیا ډېره غواړي که نه او خدای به مال هم درکوي خدای به رزق هم درکوي خدای به ډېره ډوډۍ درکوي نو زما قوم مسلمان شو خو چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی یې لوړه شو اوس یارېږم چې رانه واپس ونه تښتي زموږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی د خواني بوډاګان هم عجیبه وی خیر خلکو ورته وی چې نایا مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي وی جومات ته راوه سودا سې پې وکړه وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې ته مچی پرته و په دا تندي ټاک ورکړ برکات لو تختېده او چغې جوړ کړي زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی نو باید سړی سپېري او د زور مونځ یې قبول نو خبره دا وه چې هغه اوس وي تښتي واپس رانه لاړ نه شي د الله رسوله زما څه مدد وکړه خلق ناجوړه شو یو سړي رسول الله مبارک دی یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه وی په جنت کې ستا مرګرتیا غواړم جنت کې ستا مرګرتیا غواړم وی سوچ وکړه وی نه غواړم وی ګوره سوچ وکړه لږوندې وی غواړم وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما مرګرتیا غواړې نو فقر له لوښې تیار کړه غریبی له لوښې تیار کا چې څوک جنت کې زما مرګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان
خدای دې مونږ ته خیر کړي، مونږ ته دې خدای خیر کړي. ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم وروره، قصه اسانه نه ده، ګرانه ده. خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کړي. هغه وی څه د بورې زوی وي څه خو بویه که نه. نو رسول الله مبارک ته باندې چې دا قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي، مې رزق به راشي او رزق لاړ. نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څوک؟ علي صاحب یې چې هېڅ هم نشته. یو یهودي ولاړ دی، زید ابن دسنه یهودي، او په یو مقصد راغلی دی. ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض، خو په یو شرط چې د فلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې. نبي علیه السلام ورته وایي نه، د سړي د باغ نوم ماله، دا ګناه ده. مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه، که د هغې باغ که د بل، که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا وکړي او هغه ودوړېږي یا خراب بیا به څه کېږي. نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه، بس وي ټیک ده، اتیا مسقاله سره زر به زه درکړم، ماله به دومره کجورې راکړې، د هغې اندازه یې ورته وکړه. نبي علیه السلام یې ټیک شو، هغه سره زر یې اتیا مسقاله واغېښتل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی ابانډیسي یې ورکړل. وایي ځه په انصاف وکړه، انصاف، او دا په دې خپل قوم دی تقسیم کړه. دې ته مؤلفة القلوب وایي. پیغمبر علیه السلام خو بل شان سخي و که نه؟ یو باندیسي وایي اتیا مسقاله، یو مسقال څلور نیمې ماسې تقریبا سره زر دي، دغه اختلاف پکې شته، خو څلور نیمې ماسې سره زر او دا اتیا مسقاله دي. ته ضرب ورکړه چې څونه به دې جوړېږي. وایي دا یو څه او د انصاف نه کار واخله. چې هغه نیټې ته یو دوه درې ورځې پاتې شوې، رسول الله مبارک د یو جنازې نه راته، نو یو ځای کې سوري طرح دیوال کېناسته، دقه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دوه درې ورځې پاتې دي او سره حضرت ابوبکر هم ناست دی رضی الله عنه، حضرت عمر هم ناست دی رضی الله عنه، نور صحابه هم دي. دا زید ابن دسنه د یهودي ورته وایي مال خپل قرض راکړ، خو دوه درې ورځې پاتې دي، کجورې راکړه او فورا یې بدرت شروع کړه. تاسو د عبدالمطلب بچي چې یې که نه، د خلکو پیسې خورئ، خلکو نه مال والې بیا وله نه ورکوئ او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واخېسته ورته نه راکوې. یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه؟ نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کښېنه ګنې، که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سر هلته پروت و ته نه به دلته پرته وه. خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته، په دې طریقه څوک قرض غواړي؟ پلار نیکه خلکو له کنځې بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرد وی، ولې مونږ څه شوي یو؟ غیرتي خلک خو شته. رسول الله مبارک مسکې شو. پکار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې او که نه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته که نه؟ رسول الله مبارک مسکې شو او حضرت عمر ته وایي عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه، د دې خبرو امید نو، تا نه زما د یو بل څیز توقع وه. زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړی، دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی، تاسو ته غېرې ورته ولې وویل؟ ان لصاحب الحق مقالا، څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي. نو زم محتاج یم، دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ غواړه، تاسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی. څنګه نصیحت؟ چې د الله رسوله چا نه قرض والی درې ورځې مخکې وله تیار ساتو. زمو دا دې ته پیغمبر وایي. زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي، کوم خوی خدای ورکړي. ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم ني د بل نشي سمولی. وی عمره لاړ شه دله خپل حق ورکه، وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتي ورکړه، رټه او دې رټه چې هغه لاړ هغه خپل حق یې وله ورکړه، 2 منه زیاتي ورکول. زید ابن دسنه ورته وی دا ولې راکې د ما حق خو پوره شو، وی دا تا ته ما لږ وچېړلې. نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه کړه، یو 2 منه ولا زیاتي ورکړه، دې ته مینه. بیا ورته وی عمره ما پېژنې؟ وی نه. وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي. او د یهودیانو هغه علامه الوی مولا وی اقب. نو وی دا خبرې زموږ پیغمبر ته ولې دا زیاتې دی ولې غوسه راته نه کوم اسې راته یم، دومره لوی عالم یې که یو ناپوهه وکړي نو بیا هم څه خبره ده. زموږ پیغمبر دی دومره بې عزته کړ، دومره سپکې دی ورته وي. خو د عزت بې عزته کولی څوک نه شي، پیغمبر نه خدای عزت ورکړی دی، خو ستا په ګمان کې تا دونه بې عزتي وکړه.
او ته څه وایي وی عمره ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه لیدلي وو هغه مې پکې ټول مونتي وو 2 پکې پاتې وو ټول مې مونتي وو 100 پاتې وو 2 یو دا چې د سره څومره جهالت کې که نه نو دی به د غصې په ځای صبر کوي چې څومره جهالتونه کې او غصه کې دی به د غصې په ځای څه کوي صبر به کوي یو به داسې پرتې د غصې او د صبر مقرره شي غصه به نه کوي او صبر به کوي او دویم څه چې هر څومره ته د سره جهالتونه کې هر څومره کې نو دی به د هغه جهالت په مقابله کې د سره احسان او خیر ښېګڼه وکړي بد به نه کوي وی عمره وی دا 2 صفتونه دا مې قصدن چېړه قصدن مې دا باسونه کول بېزتي مې غرض نه وه ما پکې هغه 2 صفتونه کتل نو مې منتل پکې نور مې پکې مخکې منتي و 2 مې پکې اوس منتل نو عمره راشه ما سره لاړ شه د مسلمانېږم نو لاړ عمر ورسره شو نو رسول الله مبارک لی بوته نو هغه زید ابن دسنه یهودي مسلمان شو او نیم مال مې مسلمانانو ته بیت المال ته وقف دې ته اخلاق داسې سیرت پکار دی چې هغه سیرت سره کافر مسلمان شي زما سیرت نن څه دی نن زموږ هغه سیرت دی چې زموږ مسلمان زموږ د لاسه کفر ته روان کافر مسلمان کوي راځه جمعات ته مونځ کوي ښه چې جمعات ته راوه سپلی او با سپلی وي لاس کې ونیسه چې دن وي دا ولې عبادت خانې ته به سپلی وړو وي یو کنه د وړو ولې خو د مانځه ځای دی مقدس ځای دی نو سپلی به هغې ته وړو وي دا خلک پټی دن نه وړو وی پټی وي وی څوک د یهودیان عیسایان کافر نه نه مسلمان وی سلام علیکم وی هغه دین مې نه دی خوښ چې مسلمان د مسلمان نه سپلی پټی شته نن که نشته سیرت جمعات ته لاړ شي او هلته د قرآن شریفونه کېښودل او په هغې وختې او په کیکو ځای د جومات نه او تر پیغمبره شیقې سیرت دته سیرت بیان جمعات کې خلکو نه سپلی پټی مسلمان مونځ کوي او خدای ته ولاړ دی هغه الله ته ودرېد او ته دې سپلی پټی دا سیرت دی مساله کې شګې ګړی دا سیرت دی پایو کې وباچې دا سیرت دی ټماټر واړه دي لاندې کړي غټ ته پې د پاسه کړي دا سیرت دی افسر ته بدلته غریب ولاړي درخواست به لاس کې په موبایل لګي خبرې به کوي لکه دا غریب دته ولاړ دی دس خط ورته وکړه افسر صاحب داسې کې په موبایل لګیا چغې دې جوړې کړې بل سره تخوا کې ولاړ دی دا سیرت دی دا سیرت دی بابو ته به ولاړې ماله دا کار وکړه کښېنه او لګي په موبایل به ګپې شپې لګي خلکو سره وخت ضایع کې تنخوا ردیلې دا سیرت دی دا د پیغمبر سیرت موږ ګپ شپ لوبې ټوکې جوړې کړي یو ورځ قومې دی یو ورځ چې دی نو هغه چراغان دی او یو ورځ جلسې او جلوسونه دي او یو ورځ پروګرامونه او میلادونه دي او بس زه عاشق رسول یم هلته پیو کې وبا چې عاشق رسول یم هلته مسلمان له دوکه ورکې عاشق رسول هلته 2 نمبر شي په 1 نمبر خرڅه عاشق رسول هلته چین کې چې سامان هلې نو په میډ ان چاینا مې لیکه په دې میډ ان سنګاپور لیکه په دې میډ ان جاپان لیکه په دې میډ ان انګلند لیکه چینی ته وې ولی چې مسلمان په دوکه کوم دا ته مسلمان دا ته سیرت کې دا سیرت رسول او دا عاشق رسول او زه په سیرت عمل کوم او ملا صاحب دا تقریر راته وکړه شابه او نن سیرت النبي جلسه ده او نن د میلاد النبي جلسه او ما ته تقریر وکړه او زه به هلته هغه چین والا هغه ځای نه فیسبوک باندې یو شی شیر کړی دی مسلمان د پاکستان راشي د پاکستان مسلمان نو ما باندې کمزوري شی جوړ کړي د لږو پیسو وی میډ ان جاپان پې ولیکه وایي چې د ډوډۍ وخت چې دوته چې راځه چې موږ سره روټۍ وخورئ وایي نه ستاسو ډوډۍ ارامه ده نه خورئ د 100 روپو ډوډۍ نه خورم ارامه ده او د لکونو روپو دوکه مې وکړه دا حلاله ده ماله نو څه به ووایي کم به وجاړم غریب وجاړم که مالدار وجاړم ملا وجاړم که امي وجاړم افسر وجاړم که نوکر وجاړم صدر وجاړم که وزیر اعظم وجاړم که وزیر وجاړم که ځان وجاړم چا کې به څونه د رسول الله مبارک سیرت دي ځان نه به شروع کوم لاول ګورئ ځان نه به شروع بیا به د بل نه شروع کوم
نو د پیغمبر مبارک د سیرت د بیان مقصد څه دی زمارونو؟ ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. من خو نن ځان بدنام کو، ځانم بدنام کو چې څومره ټګي کېږي ټګي، نو پاکستان په هغې بدنام دی، د پاکستان مسلمان په هغې بدنام دی، په دوکه د پاکستان مسلمان بدنام دی. ما ته یو سړي وی روس کې هلته سپلی پالش کېږي په مشین کې، په ګوتو وی نه پالش کېږي. دا ته چا وویل؟ هلته پاتې کېده په مشین کې پالش کېږي. نو هغې قانون دی چې سپلی به مشین له ورکې پکې به کېږي په دې خوله کې، نه به یې ځان ته راکاږي دننه، نه به پالش کړي، نو چې پالش شي بار به یې درته راوغورځوي، نو بله به کېږدي، به ځان ته راکاږي، نو بله به پالش کړي، نو بیا درته نه راپرېږدي. هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به مشین کې کېږدي، نو چې هغه روپۍ ځان ته راکاږي، نو هغه دویمه سپلی به درته راغورځوي. نو خلک روسیان هم دغه چل کوي، ځان سره هغې خپله سکه د روپۍ ده بس مشین کې لومبۍ راغورځوي، خو دویمه نیسي چې هغه سکه کېږدي دویمه راوغورځوي. پاکستاني ورسره څه چل وکړي؟ د لاړ نو یو سپلی دی مشین کې ورکړه، هغې پالش کړی راوغورځول، نو بل یې بل مشین له یوړه، بل یې بل له یوړه، نو چې بل له یوړه نو چې هغې کې ورکړه نو هغې پالش کړه نو راویې غورځول. بس د کار خو شو، ځکه لومبۍ خو راغورځوي بې پیسو پالش شوې. اوس چې روسۍ راغی چې هغه مشین کې خپل بوټ ورکړه او چې څنګه یې تراح کړه هغه یې تې ونیوه. خدایا بل مشین کې چې روسي بوټ ورکړه هغه نه یې ونیوه. هغوی فوراً کمپلینټ وکړه چې دا زمانګه مشین خراب شوی، دا خو دویمه نیول پکار دي، دا خو دویمه نه نیسي، لومبۍ نیسي. اوس مشین خو خوله نشته چې ورته ووایي چې هغه لومبۍ پاکستاني پالش کړې ده. زمارونو خیر ښېګړه مسلمان سره کوي، بد به نه کوي. حکومت سره به هم دوکه نه کوي، او حکومت به قوم سره هم دوکه نه کوي. او چې ښه کې زمونږ پښتانه خو یې ښه مه کوه نو بد نشته، نه دا غلطه خبره ده. ښه کوه، که تا سره بل ښه نه کوي الله به جزا درکوي. یو هلک په لاره روان دی، یو هلک، او هغه د کمپنۍ د مشهورتیا شیزونه خرڅول. د کمپنۍ د مشهورتیا خلک خرڅوي که نه، څوک بنین، څوک جرابې، څوک دا بار ملکونو کې مې وي، دلته هم وي چې دونه یې خرڅول. نو یو دروازه یې ټلی واله، یو بوډۍ ښځه وله راووته. په هغه ملک کې دا بوډیګانې ځان ځان له په کورونو کې اوسېږي چې بچي وادو کې، نو بس بیا بوډا او بوډۍ چې دي نو هغې له ځان له دا کوټۍ موټۍ جوړې کړي ځنګلو کې، ډوډۍ وله ورکوي پکې کېږي. چې راووته وایي بچې ولې؟ وایي دا د کمپنۍ د مشهورتیا شی دی او دا مې راوړی. بچې ما سره خو پیسه نشته، زه خو ډېره غریب یم، دا خو نشم اخیستی، خفه کېږه مه. خو ته لږ ودرېږه، یو منټ ودرېږه. دا بوډۍ لاړه او دې له چې سرکار کوم پی ورکړي نو په ګیلاس کې اقه پی راوړل او یخ پی مزېدار، او دې هلک له یې ورکړل. بچې وایي زه خو غریب یم، دا سودا درنه نشم اخیستی، خو دونه په تا پوه شوم چې ګرمي دې هم شوې ده او تږې مې او اوږې ما ته معلومېږي. دا ګیلاس پی وڅښه. هغه هلک هغه ګیلاس پی وڅښل، لاړ. بوډۍ کور ته لاړه. څه موده پس ډېره موده تېره شوه، ډېره دې بوډۍ ته هارټ اټیک وشو، د زړه اټیک ورته وشو. ګاونډیانو یوړه هسپتال چې هسپتال ته پرایویټ هسپتال ته یوړه. چې څنګه یې یوړه هسپتال ته، دا بېهوشه وه. ډاکټرانو ویل چې دې خو د زړه والونه بند دي، اپریشن پکار دی. فوراً یې والا اپریشن کړی دی، فوراً غټه سرجري کړې ده او والونه د زړه بدل کړي دي. او چې بوډۍ په هوش کې راغله ویې کتل چې دا ده کوم ځای پرتی دی. نرسانو ته وایي ډاکټر دا کوم ځای دی؟ وایي دا خو پرایویټ هسپتال دی. وایي دا څه چل شوی دی؟ وایي دا تا ته زړه اټیک شوی، بېهوشه وې، نو چا راوړې نو موږ در علاج وکړو. چا راوړم؟ نشته. اوهو بوډۍ ځان ته په ژړا شوه، په خیرو شوه چې خدای دې زما ګاونډیان هلاک کړي. دا پیسې به څوک ورکوي؟ دا ما چې دلته کې دا کوم اپریشن وشو دا خو د شپږ اووه اتو لکو روپو اپریشن دی. ډوډۍ، دارو، درمل، خدمت دا به څوک ورکوي؟ زما ګاونډیان دې برباد شي، خو بس مړه به خبره به خلاصه وکړم. دا څه په جنجال، ما سره پیسې کړي، دا به څه کړي؟ بوډۍ د دې د وجې نه غریبه جاړي، پیسې به څوک ورکوي؟ بل به مې څوک ورکوي؟ چا ظالمانو راوړم، مړه به وم. چې کله دا هغوی ډسچارج کړه، کاونټر له ورله، اوس بوډۍ ګوري که نه چې په ما خرچه به څونه وي، ورکولی خو نه شم، خو دا به څه کېږي؟ کاونټر والا ته وایي زما بل راوباسه، هغه وله غاټ بل راوویسته.
وی ستا په دې اپریشن 15 لک روپۍ خرچه شوي نو جې پر کېدو شو نه وی خفه کېږه ما بوډۍ ولې وی هغه ستا په دې بل چا داخلي کړي دي تر وباسه چا داخلي کړي دي هغې ته اعلان دی انګریزي کې لیکي چې پیډ پیسې داخلي شوي دي اوهو چا داخلي کړي دي تر وباسه چې لاندې فایل ته وکتل نو په انګریزي کې په هغې یو جمله لیکلې وه په انګریزي کې یو جمله لیکلې وه سو thank you for a glass of milk دا ستا د یو ګیلاس پیو شکریا ستا ډېره شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا بوډۍ پوه شو چې دا خو هغه هلک داخلي کړي دي چې کوم هلک له ما ګیلاس ته یې ورکړي دي معلومات واغېستل چې دا په هلک به کوم ځای پیدا کړم چې اوس یې زه شکریا ادا کړم وی دا د هسپتال مالک دی دا هلک چې ته کله راوړې هسپتال ته د مشر ډاکټر دی او ته وکتې او دا خو هغه بوډۍ ده چې ما باندې یو وخت کې ګیلاس پیس کړلی دي هله فټافټ اپریشن مله وکړې اپریشن دی وشو علاج دی وشو او هغه وی چې دا پیسې ما د طرف نه جمع کړې هغه هلک هغې نه پس ډاکټر شوی دی ځان له هسپتال جوړ کړی د هسپتال مشر انچارج دی ښېګړه نه روکېږي ښه بلکل نه روکېږي او که انسان سره روکه شوه رب العالمین سره نه روکېږي که د انسان سترګه ړنده شوه تا ورسره خو کړل د هغه کیمره فیل شوه تا ورسره خو کړل د الله کیمره نه فیل کېږي ښه کوه او پښتانه وي په دیوالې وروله دا ښه متل دی دا مو چې ښه کوه بد نشته نه ښه کوه په دیوالې وروله الله به د هغې بدل درکوي مسلمان لم پکار دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې چا سره خو کړل ته د هغې بدل ښه ورکه ښه بدل ورکه او که مسلمان نه درکوي الله به یې درکوي نو د مارونو د سیرت د رسول الله مبارک مقصد څه دی ولکم فی د رسول الله مبارک نقشه خپله که بس دا مې تاسو له ښکلې نقشه رالیږلې ده نو عقیده هغسې عمل هغسې اخلاق هغسې کردار هغسې عبادت هغسې صدقې هغسې یو بل سره ملاوېدل هغسې او کور بیبیانو بچو سره تعلق هغسې کوم چې د دواړو جهانو د مبارک سردار بس دا سیرت دی